بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدقت يا رب العالمين. پرون من راغلیو د بیت المقدس پورې. بیت المقدس دا کم چې اوس په اسرائیل ورته موجوده ویل شو دی په قبضه کې. دا بیت المقدس نه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عروج سماوات شروع شو، د اسمانونو د خطر. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه ځای نه بیا په یو روایت سره په براق وخته یا یوه پوڼکۍ شانتې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې ما مخکې نه وه لیدلې، هغه راکوزه شوه په هغې وخته. او یا علما پکې تطبیق کوي چې دغه پوڼکۍ راکوزې شوې او رسول الله صلی الله علیه وسلم د براق د پاسه ناست و، په دغه باندې به وروخته. چې کله د لومبنۍ اسمان دروازې له راغی نو هلته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جبرائیل امین آواز وکړ. هغې ورته ویل چې څوک دي در سره؟ نو ورته وفرمیل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. هغه شخصیت چې چاته بلنه ورکړې شوې ده ورته وایي وایي ښه. نو بیا مرحبا ورته هغوی وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه لومبني اسمان ته داخل شي. په لومبني اسمان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام سره ملو شي. آدم علیه الصلاة والسلام ورته سلام وکړو، ورته وایي مرحبا بالابن صالح والنبي صالح. وی مرحبا دی وی تا ته زما بچیا صالحه نیکه، او مرحبا دی وی تا ته نبی نیکه. چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام یو روایت کې د صحیحینو چې کوم روایت دی هغې کې راځي چې آدم علیه السلام ښي طرف ته هم څه صورتونه او ګس طرف ته هم. ښي طرف ته به یې چې وکتل نو خوشحال به شو، چې ګس طرف ته به یې وکتل نو خفه به شي. او د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه په مسند بزار کې روایت دی، هغې کې وایي چې رسول الله د آدم علیه السلام ښي طرف ته یو دروازه وه چې د هغې نه به ښکلې خوشبویي راتله، او ګس طرف ته یو دروازه وه بدبویي خرابه، هغه به ترې راتله. نو دغه ښي طرف ته هغه ارواح روحونه و د آدم علیه السلام د بچو چې هغه جنت والا، او د ګس طرف ته هغه و چې هغه دوزخیان. نو چې آدم علیه السلام به ښي طرف ته وکتل نو خوشحال به شو، او چې ګس طرف ته به وکتل نو خفه به شي. بیا د دې نه پس دویم اسمان طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وړو. بیا هم دغه شان سلام کلام وشو او بیا اجازت ملو شو، دروازه کولو شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم او جبرائیل امین چې دا به راوخته. بیا ورته فرشتو چې دغه ته مرحبا وي، او یحیی علیه السلام او عیسی علیه السلام دواړو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات په دویم اسمان باندې وشو. هغې ورته مرحبا بالاخ الصالح و بالنبي الصالح، ای روح نیکه. بیا چې دی په دریم اسمان باندې ملاقات وشو د سیدنا یوسف علیه السلام سره، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوسف علیه السلام ته د حسن یوه زیاته حصه ورکړل شوې وه، د حسن یوه زیاته حصه. بیا په څلورم اسمان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات وشو د سیدنا ادریس علیه السلام سره،
او په پنځم اسمان باندې ملاقات وشو د سیدنا هارون علیه السلام سره او په شپږم اسمان باندې ملاقات وشو د حضرت موسی علیه السلام سره او په اووم اسمان باندې ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته ډډه وهلې وه. بیت المعمور دا بالکل علما لیکي د کعبې مبارکې د پاسه دی او گویا که دا چرته هسې مثالا وایي دا راپریوځي نو دا بیعینهي د کعبې د پاسه راپریوځي داسې بیت المعمور او دا د فرشتو کعبه ده. هره ورځ راځي اویا زره فرشتې ورته عبادت کوي دغلته کې اویا زره فرشتې عبادت کوي دغلته او بیا به په ټوله زندګۍ کې یعنې زندګي خو بیا به نه ختمېدونکي د پایې کې به بیا چېرته نمبر را نه شي. بیت المعمور دغې ته ابراهیم علیه السلام ډډه والې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سلام کلام وشو ورته ویل مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. د دې نه پس بیا ویلی شي کوم چې قرآن کې راځي ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی عند سدرة المنتهى راځي. سدرة المنتهى ورته ویلی شي سدره ویلی شي ونې د بیرې ته ویلی شي د بیرې اونه ده او منتهی ویلی شي انتها ته د لاندې نه چې کوم احکامات دي هغه دغلته ایساري بیا څه وخت پس هغه اوچتېږي او د بره نه چې څه راځي نو هغه هم دغه سدرة المنتهی باندې ایسار وي. نو د دې نه معلومه دا شوه چې اصلي دفتر یو د دې نه وړاندې بره بله شته. خیر دغه ځای ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېد نو دلته بیا جبریل امین په خپل اصلي شکل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی هغه ته بیا په اصلي شکل باندې لیدلی دی عند سدرة المنتهى. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته چې ډېر زیات پتنګان د سرو زرو وغیره دا یې ولیدل مختلف رنګونه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی دغه ځای نه بیا اوچت کړی شي جنت طرف ته او د جنت سیر په نبي کریم صلی الله علیه وسلم وکړی شي او دغه شان بیا جهنم ورته پیش کړی شي او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا مقام د صریف الاقلام ورته ویلی شي. صریف الاقلام صریف الاقلام ویلی شي صریف د قلم چې کله لیکل کوي او د دې نه کم اواز راوځي نو کم قلم چې د قضا او د قدر یعنی د تقدیر لیکل کوي هغه لګیا او خپل احکامات یې لیکل رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دغه ځای ته ورورسولی شي دغه ځای پورې او چې کله دغه ځای ته لاړ نو د احادیثو کې د غور کول نه پس دا معلومیږي چې دا صریف الاقلام چې دا د سدرة المنتهی نه بره او د دې نه بیا رسول الله صلی الله علیه و او دغه ځای نه دا صریف الاقلام نه دلته نه بیا د الله رب العزت چې څومره تقدیري حکمونه دي وغیره د څه چې احکامات دي دا د دغه ځای نه راځي. د دې نه بره بیا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغلته د الله رب العزت د تجلیاتو نظاره وکړه او دغلته د الله عجیبه تجلیات وغیره دا ولیدل. قاضي عیاض رحمه الله فرمایي وقال ابن عباس هو قوله تعالى دنا فتدلى لمقام ومؤخر فاصل فتدلى هغه وی چې دې کې تقدیم او تاخیر دی نو فتدلى فدنا فتدلى الرفرفه دغه دغه چې بیا یو مسند یو تخت دا راغی داسې چې طرف رفل شو بخمنی خپل مزیدار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کړی شو هغې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف فرما شو او د دغې نه د حجاباتو چې کومې پردې وي د هغې نه بره لاړ او د الله رب العزت دیدار یې وکړ او د الله رب العزت دیدار یې بغیر د حجابه وکړ د جمهور رایې. بیا د الله رب العزت دیدار چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وفتح لي بابا من ابواب السماء فرأيت النور الأعظم وإذا دون الحجاب رفرف الدرر والياقوت وأوحى الله إلي ما يشاء
ایوها الحدیث. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې بیا د الله رب العزت زما طرف وحی را نازل کړو چې د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې خبرې دي هغه دغه بیان کړي دي. دغه ته ویل شي مقام فتدل، هلته کې به بیا راشي سورة النجم کې. نور دې کې بیا علمي دي چې خبرې د امام غزالي صاحب او تصوف والا حضرت شاه صاحب چې دې تصوف یو څه دي او څه نه دي، خو هغه دا دی چې د عوام په ذهن کې بیا شکوک او شبهات پیدا کوي چې کتابونه مطالعه کوي لپاره. خیر دغه ځای نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله چې کلام وشو نو درې سیزونه چې دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د بطور تحفه ورکړي شو. درې سیزونه بطور تحفه ورکړي شو. یو دا خبره یاد وساته دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار کړی دی او په دې سترګو یې کړی دی سره د دې بدن مبارک یې کړی دی چې کوم بدن مبارک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د وضو دغه نو معراج نو چې څوک وایي چې په یو کس وضو وکړو وضو باندې اکثر موږ ډېر ښه خوبونه وینو. څوک وایي چې د کعبې مبارکې ته لاړو، څوک به مدینې منورې ته لاړو. نو دا ښه خوب دی، څه بده خو نه ده. خوب دا یو خوب دی، د باسه ساری راباسي څه نشي یا داسې نو ده. خو مرتبه اعلی ده چې کله داسې سړی لاړ شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې تللی دی، په دې بدن مبارک سره تللی دی او بیا د الله رب العزت دیدار کړی دی. نو که څوک دا وایي چې الله رب العزت خو فرمایي چې دا انسان ما نشي لیدلی، نو انسان دا خبره چې ده د دې ځای سره تعلق ساتي دلته نشي لیدلی. قیامت کې به زه او ته الله رب العزت وینو او په دې سترګو به یې وینو. دا زموږ ایمان دی الحمدلله. نو چې قیامت کې وینو معلومه دا شوه چې هلته مقام جدا شي نو موږ یې لیدی شو. دکه شان الله رب العزت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت کړو ځای جدا شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د دې طاقت ورکړو هغه د دې جو یعنی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خاصیت و چې هغه الله رب العزت لیدلی شو. دا پکې الله ورکړو. درې څیزونه چې د امت ته میلو شو صحیح مسلم کې د حدیث دی. یو پکې پنځه مونځونه چې دغه وخته پورې پنځه مونځونه لا فرض نه وو، دا میلو شو د امت ته د څه په موقع باندې؟ د معراج په موقع باندې. دویم نمبر چې دی د سورت بقرې چې د آخري کوم آیاتونه دي دا چې دی دا د امت ته میلو شو چې مخکې امتونو ته دا نه وو. د آخري دوه آیات دا درې دي یا دوه دي خو آخري د سورت بقرې. بیا دریم نمبر چې دی د امت ته چې دغه د معراج په شپه باندې میلو شو نو هغه د دې امت چې څوک ګناه کبیره وکړي نو الله رب العزت به ورته معافي کوي. څوک ګناه کبیره وکړي الله رب العزت به ورته معافي کوي، خو چې د الله سره شرک نه یې کړی، د الله سره شرک نه یې کړی، خپله ګناه وغیره که د هغې سزا وسکي نو هغه د هغې نه پس به دته څه میلاویږي؟ دته به چې د ازادي میلاویږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شفاعت سره یا چې د صحابو یا د علما وغیره. بیا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله دغه مرحله تېره شوله دې کې بیا نورې څه خبرې شته. هوښیار چې کله واپسي کېدله په ابراهیم علیه السلام را تېر شو هغه ورته څه ونه وي ملاقات شو، نور ورته څه ونه وي چې یا د مونځونه سیوا دي یا نه. خو ابتدا کې 50 مونځه فرض وو. چې کله موسی علیه السلام ته راورسېده نو موسی علیه السلام ورته وایي چې صاحب واپس لاړ شه او دا 50 مونځه زیات دي، زما په امت 2 مونځه فرض ورغي نه دي کړي، زما پې تجربه شوې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څو پېرې تللی د اخره کې 50 مونځو له خبره راغله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې بیا هم لاړ شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ما له د خپل رب نه حیا راځي چې زه لاړ شم ورته ویم چې په دې 50 مونځونو کې زما امت ته کموالی د 50 مونځونو کې زما امت ته کموالی وکړي. بیا د غیبو نه اواز وشو، الله رب العزت فرمایي چې زما فیصله اټله ده، زما فیصله اټله ده، هغې کې خوا دېخوا نه کېږي. مونځونه به دې 15 کوي او ثواب ورته الله رب العزت د 50 مونځونو ورکوي. اوس خوښه دا ده ستا ده چې ته څه کوې. نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې نه بیا راغی واپس بیت المقدس ته، بیت المقدس نه بیا مدینې منورې ته او بیا بطحا محلې ته، او بیا به د هغې تذکره په لیلن کې موږ وکړو چې دا څومره عیسی ته اشاره ده.
خیر خو په لږه شانتي څه د شپې کې واپس رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې د سارې واقعه بیان کړله د سارې واقعه بیان کړله نو هغه کافران وی راشه اوس خو به نوي دینه راغله نوي تودې کې خو راشه اوس خو به کې نوي خبره وکړله نو ډایرکټ چې دی هغې پسې خنداګانې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راتاو شو څو یو پکې ابوبکر صاحب پسې راغلي راشه ملګري دوست نورې نو خبرې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یې تپوسونه شروع کړل چې څوک بیت المقدس ته ډېر تلي راغلي او چې وایه د مسجد اقصی بیت المقدس چې هغې څو دروازې دي هغې کې څو کړکۍ دي هغې کې د ابدانکي سیز کوم طرف ته دي او څه څه پکې دي نو الله رب العزت جبرائیل امین ته حکم وکړ بیت المقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې روان دی رسول الله ای بچ سوال کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولله د هغې جواب ورکړو هغې ته به یې کتل جواب به یې ورکړو بیا ورته وی ښه چې په دې ونه شوي د لارې څه خبره راته وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وایي ستاسو یو قافله د مکې والو را روانه وه په لاره کې اوښ روک شوی دی او هغې کې ټانکي داسې یو رنګ والا اوښ دی په هغه باندې ټول سامان دی او بیا هغې ته اوښ میلو شو وغیره او د شروع د ورځې ماښامه پورې به هغه ورسي بیا د هغې نه د سوالې لټوالی وشو نو الله رب العزت هغه نور ایثار یعنې څنګه راښکاره شو بیا د هغې نه بس حالانکې ټول خلک راوتي نو بیا ټول چې څنګه هغې راښکاره شو بیا الله رب العزت ورته حکم وکړه هغې خپل چلن شروع کړ ولید چې کله دا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټولې خبرې خو پوره شوې نو ورته وایي چې ډېر لوی جادوګرې ښه وګوره په دې کې هم جادوکار و الله رب العزت دې معافي وکړي نو دې ځای پورې مختصره بیا دې کې څه لطایف وغیره معارف دي یا مختصرا چې کومه خلاصه د هغه به سبا انشاءالله که الله ته منظور وهغه به